أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين خاص تا من بندگی کو و إياك نستعين او خاص تا منګه مدد غواړو. دې آیات کې نتیجه دا مخکنی دعوی ده. دعوا سره د دلیلونو نه ثابت شوه چې حمدونه د الله رب العالمین د پاره دي، ځکه چې هغه الله دی، رب دی د مخلوقاتو، رحمان دی، رحیم دی او مالک دی د ورځې د بدلې. چې کله دا خبرې وشوې نو نتیجه دا شوه چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے الله موږ ستا عبادت کوو او ستا نه امداد غواړو. عبادت وایي څه ته؟ عبادت انتهایی عاجزۍ ښکاره کولو ته وایي، اظهار د عجز، انتهایی عاجزي سره ښکاره کوي. او په اصطلاح د شریعت کې عبادت چې دی هغه خبره منل دي، طاعت کول دي سره د عاجزۍ نه موافق د شریعت، سره د عقیدې د الوهیت د معبود نه چې الله رب العالمین زما معبود دی. نو کومه اطاعت او خبره منل چې بغیر د عاجزۍ نه نو هغه عبادت نه دی. نو د دې وجې نه د پیغمبر خبره منل، د امیر خبره منل، د امام خبره منله دا دې ته عبادت نه وي. که څوک د پیغمبر خبره مني نو موږ به دا نه ویو چې دی د هغه عبادت کوي، ځکه چې په عبادت کې دا خبره لازمي ده چې عاجزي به یې پکې. نو د الله نه سوا بل چا ته څوک عاجزي نه کوي. نو محبت د وجې نه د چا خبره مني، لیکن کومه عاجزي چې د الله سره ښایي دغه خلق د بل چا د پاره نه کوي. دغه رنګې چې دا عاجزي بغیر د طاعت دی نو دا هم عبادت نه دی. عاجزي کوي لیکن خبره یې نه مني نو دا هم عبادت نه دی. د دې وجې نه بعضې صوفیان چې کوم دي هغو کې عاجزي ډېره وي لیکن طاعت پکې نه وي، د پیغمبر خبره نه مني، عبادت یې د پیغمبر په طریقه باندې نه وي. نو دې وجې نه دغه هم عبادت نه دی. دغه رنګې که طاعت بغیر د موافقت د قرآن او د حدیث نه دې ته هم عبادت نه ویل کېږي. او که دغه طاعت او خبره منله بغیر د عقیدې د الوهیت نه نو دا هم عبادت نه دی. چې عقیده د الله پاک په معبودیت باندې د هغه په خدای باندې نه نو دغه عبادت نه دی. دویم تعریف دا دی چې د الله په طاعت کې خپل کوشش خرج کوله سره د لحاظ د عظمت او د لوی او د خوف د هغه نه. سړی به د الله پاک د یریږي هم الله پاک به لوی ګڼي. نو د خوف یعنی یری او د امید او د مینې جمع کولو د هغه عبادت وایي. نو چې ته د الله د محبت چې کوم دی د وجې نه د هغه عبادت کوي، د هغه د یری د وجې نه د هغه نه امید ساتي نو دا عبادت شو. اوس که دغه شرطونه پکې نه نو هغې ته بیا عبادت نه ویلی کېږي. لکه یو سړی عمل کوي خو د رواج د وجې نه کوي، د عادت د وجې نه کوي، د مخ ملازي د وجې نه کوي، د الله رب العالمین هغه محبت چې دی د هغه مینه هغه پکې مطلب او غرض دی نو دا عبادت نه شو. نو ډېر خلق داسې چې هغو ځان کړی جماعتونو ته ځي، تهجد به کوي او وخت به تیروي په جماعت کې، هر قسمه ځان باندې تکلیف او کړاو به راولي، لیکن په هغې کې مینه، محبت او یره دا نه وي، امید نه وي، بطور عادت کوي، د عادت په وجه باندې نو هغې ته هم چې کوم دی هغه عبادت نه شوی دی. نو حافظ ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې عبادت چې کوم دی هغه کې دوه څیزونه ضروري دي. دوه هغه یو دی مینا، ډیره زیاته مینا او محبت، او دویم چې کوم دی هغه ډیر زیاته عاجزي. نو چې دا دوه څیزونه په چا کې نه
په د مینې د وجې نه چې کوم دی هغه عبادت نه کوي دا عبادت نه شو او چې عاجزي پکې نه نو دا هم عبادت نه شو نو بعضې خلک چې کوم دی هغه کار کوي لکه مونځ دی نو په عاجزي پکې نه په بدماشۍ سره ولاړ دي یا محبت سره نه ودرېږي کله په غوږونو کې ګوتې وهي او کله په ګیره باندې لاس راکاږي کله جامې سموي کله یو شانتي کله بل شانتي ولاړي نو دا عبادت نه شو یا د بدمعشانو په شانتي چې کوم دی هغه ولاړي مونځ کوي دا عبادت نه دی نو انسانان چې کوم دي نو دا په څلور قسمه دي یو هغه دی چې په هغو کې اخلاص وي نه پکې اخلاص یې او نه چې کوم دی د رسول تابعداري نو هغه ناکاره مخلوق دی دغه دوه سره د عبادت سره دوه څیزونه نور هم ضروري دي یو اخلاص چې سړی عمل چې دی هغه د شرک او دریا نه پاکي او دویم چې دی هغه اتباع د سنت ته چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کوي نو د دې وجه نه دا خلق بیا په څلور قسمه دی یو هغه دی چې په هغو کې نه اخلاص او نه پکې د پیغمبر تابعداري نو دا ناکاره مخلوق دی دویم هغه چې هغو کې اخلاص هم او تابعداري پکې هم دا د ټول نه بهترین مخلوق دی دریم هغه دی چې هغو کې اخلاص شته خو د پیغمبر تابعداري پکې نشته اخلاص پکې یو کار کوي په اخلاص باندې کوي او د پیغمبر په طریقه باندې نه کوي نو دا مبتدعين دا بدعات والا هغه اعمال هم برباد دي څلورم هغه دي چې هغه اتباع د سنت کوي خو اخلاص پکې نه وي څه عمل چې کوي نو هغه عمل د دنیا لپاره د پیسو لپاره د دې لپاره کوي دا هغه اعمال هم برباد دي نو چې دا دوه خبرې پکې ضروری دي چې په سړی کې عاجزي راشي او د الله د محبت د وجې نه کوي نو اله به دا عبادت شي نو موږ څه کار نه کوو که قرباني کوو که جهاد کوو که بیت الله شریف سره یو سړی ځي یا قرآن سره تعلق ساتي یا د الله پاک د نومونو سره اسماء الحسنا سره دا غټ عبادت دی د شریعت احکامات دي دا رنګ سجده کول رکوع کول الله ته عاجزي کوله نو دا ټول چې کوم دی دا شریعت دی دا دین دی دا عبادت دی خو چې کوم څیزونه په هغې سره د الله پاک محبت کمیږي لکه محبت د جاه شو د مال شو د محبت د ښځې شو د اولاد شو هغه فضولیاتو کې ځان ګرفتاروله مشغولوله چې په هغې باندې سړی د دین نه وځي نو د دې نه منع راغله نو د دې وجې نه بعضې کارونه داسې دي چې هغه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع کړله نو په هغې کې یو دا دی چې سړی چې کوم دی پاینسي او دغه شانتې لنګه دا د دې ګیټونه د پړکونه ښکته ساتي نو چونکې په دې کې عاجزي نشته تکبر دی پکې نو د دې وجې نه نبي علیه السلام د دې نه منع کړله دویم چې کوم دی هغه د سرو زرو د سپینو زرو لوښي استعمالوله نو د دې نه هم نبي علیه السلام منع کړله د سرو زرو لوښي یا د سپینو زرو لوښي دا منع دي دغه شانتې هغه جامه چې هغه د فخر لپاره سړی اچوي نو دا منع دي حدیث کې دې نه منع راغله او څوک چې د الله د رضا لپاره هغه د فخر جامه پرېږدي د عاجزۍ جامه واغوندي نو الله پاک به په ورځ د قیامت درته ووایي چې د ایمان کومه جوړه ته اغوندي او په جنت کومه دروازه باندې داخلېږي نو داخل شه څلورم چې کوم دی هغه چې عاجزي پکې نه نو عبادت نه شو نو خدای ته قبول نه دی نو په ډډه باندې چې داسې ډډه یې لګولي او خوراک کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې زه کینم لکه څنګه چې غلام کینی زه خورم لکه څنګه چې غلام خوراک کوي فانما انا عبد ځکه چې زه غلام یم غلام د الله پاک بنده یم نو په دغه طریقه باندې به خوراک کوي چې په هغې کې تکبر راځي کومه طریقه چې د عاجزۍ د هغه به اختیاروي دغه شانتې په ناز ناخرو سره تلل دا هم د عبادت ته منافي کار دی په دې سره تکبر راځي عاجزي ختمېږي د عبادت ته شو دغه شانتې د ځان لپاره الفاظ استعمال چې زه دا شی زما دی دا زما دی زیمه انا لی عندي دا الفاظ دا هم منع دي دغه شانې د درندګانو په سرمنو باندې کېناسته ده چې د منظري سرمنې د شرمخ د هغې باندې سړی کیني په هغې سره تکبر راځي نو د دې نه هم منع راغله یا د ریخمو ګدۍ هغې په هغې باندې کیني نو دغه چې کوم دی هم منع دي یا د سړو لپاره د ریخمو استعمال چې ریخم استعمالوي نو دا هم منع دي اوږده ویښته پرېښودله نو د ویښتو خپل حد دی یا د دې غوږونو پورې یا د ښکته یا د دیولو پورې د دې نه په ښکته چې کته زړونې کته په بلا باندې راځي نو دا شریعت کې نشته
نو د دین ځان ساتل چې کوم دی دا به پرېږدي. او بل دا دی چې خلق به ځان پسې ګرځوي، نو دا هم د تکبر نښه ده، عاجزي پکې نه وي، په پروټوکول سره چې کوم دی هغه ګرځي، نو دا شی دا منع دی. نو دا عبادت شو. عبادت دې ته وایي چې انتهایی عاجزي په سړي کې راشي، انتهایی عاجزي او د الله د محبت د وجې د کار کوي، نو دې ته به عبادت وایي. نو دلته وایي ایاک نعبد، خاص تا عبادت کوو مونږه. نو ایاک چې دی دا مخکې کړل د دې وجې نه چې تخصیص او حصر پکې پیدا شي. د دې نعبدو کا مطلب دا دی چې موږ ستا عبادت کوو، او ایاک نعبدو مطلب دا دی چې خاص ستا عبادت کوو، موږ خاص ستا عبادت کوو. نو د دې مطلب دا شو چې موږ د بل چا عبادت نه کوو، صرف او صرف ستا عبادت کوو. نو عبد الله بن عباس رضی الله عنه هم دغه معنی کوي چې نعبدک ولا نعبد غیرک، موږ ستا عبادت کوو، ستا نه علاوه بل د هیڅ چا عبادت نه کوو. نو ایاک به دا ځکه مخکې کړی نعبدو باندې. بل دا چې ایاک کې اشاره د الله پاک ته، اے الله موږ خاص تا عبادت کوو. نعبدو کې بیا اشاره د عبادت ته، نو خدای پاک خو په وجود کې مخکې دی کنه، او دا بندگان رسو کې، نو ایاک مخکې کړی، نعبدو هغه رسو کړی. او بل دا دی چې دا ایاک د دې وجې نه مخکې کړ چې یو سړی عبادت کوي، نو د هغه اول نظر به په الله باندې، او بیا وروسته چې کوم دی هغه به خپل هغه فعل او کار کوي. نو ایاک مخکې کړ چې خاص تا، نعبدو موږ عبادت کوو موږ. نو نعبدو بیا دا جمع صيغه ذکر کړه، دا څنګه ایاک اعبدو ستا عبادت کوو، ایاک نعبدو خاص تا عبادت موږ کوو ټول کوو. دا ولې نو دا جمع د دې وجې نه استعمال کړل چې د دې سره نور خلق شریک شي، او د دې سره یو شریک هم دي، لکه مونځ کوي چې په هغې کې د دې سره خلق شریک دی، او دا چې نور خلق د دې سره شریک دی په عبادت کې، نو دا خدای پاک ته ښه قبلېږي. یو سړی چې ملغلرې او قیمتي شی واخلي، نو هغې سره هغه تار چې بې قیمته شی دی هغه سره مخ دی. نو که په دې جومات کې د یو سړي هغه عبادت قبول شي، دې سره الله پاک دې ټولو قبلوي. نو دا نور دا نیکان خلق دا سړی وسیله کوي چې خدای پاک زه یوازې نه یم، زما سره دا نور خلق دی دوم عبادت کوي، زه عبادت کوم دا نور هم عبادت کوي، نو زما دا عبادت چې کوم دی هغه قبول کړي. ایاک نعبدو. او نور د دې نه علاوه د انسانانو نه علاوه د دې سره پیریان دي، فرشتي دي، هغه هم په عبادت کې لګیا دي، چونکې دا ټول عبادت کوي. نو ایاک